السلام علیکم ګرانو افغو اوریدونکو د اواز د رادیو پاکستان د خارجو چارو څانګو سلسله زرند ستوري سره زه تاسو کوربا شیراز احمد شیرازي قدرمن افغو اوریدونکو په دغه سلسله کې د پښتونخوا د سیمې هغه زرند ستوري هغه زرند سپوږمۍ من تاسو په وړاندې راولي هغوی سره موږ په هغوی ژوند د هغوی فن د هغوی شخصیت په اړه خبرې کوو کوم چې په خپل فیلډ کې د پښتو د پرمختګ دپاره د پښتنو د ویاړ دپاره کار کوي او دغه شانتې هغوی داسې یو مقام موندلی وي چې د ستاینې وړ خبره وي هغوی سره موږ د هغوی دغه سفر په حوالې سره خبرې کوي کوو په ننني پروګرام کې سره هم یو داسې ځلانده ستوري زه به ورته سپوږمۍ ووایم داسې یو فیمیل صحافي سره موجود ده چې کوم تعلق د خیبر پښتونخوا مردان سیمې سره دی او دغه سیمې سره تعلق لري او هغې سره د صحافت په شعبه کې خپل کاغذات چې کوم دی هغوی روان کړی دی یو ډېر ښه کار هغوی کوي ډیجیټل سټوریز کوي دغه شان د مختلف چې کوم سوشل میډیا سایټس د هغې دپاره هم کار کوي هغوی سره پروګرام کې خبرې کوو ما سره پروګرام کې موجود ده حنا ګل السلام علیکم حنا وعلیکم السلام شیراز څنګه یې تاسو الحمدلله تاسو څنګه ښه شکر الحمدلله بالکل ټیک ټاک ډېر زیاته مننه چې موږ ټایم راکړو ریډیو پاکستان ولې ټایم راکړو حنا ته ووایه چې تا خو ما خپله وزونکو ته ووایي ستاسو تعلق چې کوم دی هغه مردان سره دی خو ستاسو چې کوم بنیادي تعلیم دی هغه مو چېرته ناټل کړی دی بیا تاسو ماس کمیونیکیشن کې بي ایس کوئ هغې سره سره خپل چې کوم صحافتي حاضري دی هغه هم کوئ نو تاسو ایجوکیشن چېرته ناټل کړی دی بیا د صحافت دې فیلډ څنګه راغلی زما خپل ایجوکیشن چې کوم و میټرک پورې ما ایجوکیشن د خپل کلي نه کړی و بیا اس ای سي هم ما د خپل کلي نه وکړه او هغې نه پس چې دی بیا زه یونیورسټي ته راغلم او یونیورسټي کې چې کوم دی ما عبدالولي خان یونیورسټي کې مردان کې اډمیشن واخیستو او هغه هم بیا ما په صحافت کوم ډپارټمنټ دی جرنالیزم ډپارټمنټ دی په هغې کې مې واخیستو ځکه مې واخیست زما خپله ډېر زیات شوق صحافت سره او ما غوښتل چې زه د خپلې علاقې ښځو دپاره یا د خپلو خلکو دپاره د ښېګڼې دپاره داسې کارونه وکړم یا داسې د خلکو اوازونه راوچت کړم چې هغوی غواړي چې زموږ اوازونه دې اوچت شي څوک چې زموږ اواز واوري خو د هغوی اواز اورېدو دپاره څوک نه نو دا ما یو نیټ فیل کو او ما ویل چې د دې شعبې ته لاړ شم صحافت سایډ ته لاړ شم او زه د خپلو خلکو چې کوم دی نو خدمت وکړم حنا دا ته ووایي چې صحافت داسې یو فیلډ دی یو پرښاره وادي ورته ویلې کېږي موږ چې کوم مرد حضرات وي هغوی ته هم په دې کې مسایل وي نو زنانه ته خو باید چې ډېر مسایل تاسو ته کوم کوم پرابلمز راغلي وو په دغه سفر کې بیا د کور طرف نه کوم مسایل وو ځکه ستاسو چې کوم تعلق دی هغه د مردان سیمې سره دلته کې هم په فیمیلز باندې ډېر زیات پابندیانې لګي که نه تاسو ته کوم کوم مسایل راغلي حقیقتا تاسو خبره وکړه چې د صحافت خو یو فیلډ داسې دی چې هلته سرو ته مسایل راځي نو او وینا کوي ویل ته که نه نو مونږ ته هم ډېر زیات مسایل راغلي دي اول خو لکه زموږ د سوسایټي داسې ده چې مونږ ته د خپل کور نه اجازت نه میلاوېږي چې مونږ لاړ شو پریکټیکل ورکړو خو سلو سلو بیا خپل کور والا خلک مناول او هغې نه علاوه چې کوم دی نو بیا لکه مونږ ته په فیلډ کې داسې مشکلات راغلل که چېرته ورته ریپورټس وغیره جوړولو نو چې لیټ ټایم کې به مونږ به نشو یا د ټرانسپورټ ایشو مونږ ته غټه راځي نو دغه داسې ایشوز مونږ ته مخې ته راغلي دي خو شکر الحمدلله چې وخت راغی ټول ایشوز چې کوم دی هغه سولف شول او اوس چې کوم دی نو لکه مونږ په خپلو په یوازې باندې سفر کولی شو او د ټلیفون سایډ نه هم پرمیشن وي نو بیا هغه وخت سره هر څه ټیک شي خو ستاسو کې چې کوم دی نو واقعي مسایل وي او انسان ته نه پکار چې هغه مسایلو سره مخ یو هغه د ګیو اپ کې که نه نو ګیو اپ کول نه دي پکار تاسو چې کله فرسټ ټایم په سکرین باندې راغلی فرسټ ټایم ستاسو پیکج یا ستاسو چې کوم ریپورټ دی هغه انیر شو نو ستاسو د کور والو څه فیلینګ و ستاسو د کور والو څه جذبات و څه ستاسو سره یو تاثرات و صحیح زما چې کوم فرسټ ریپورټ و نو هغه هیله زم ډېر زیات خپله ایکسایټډ وم او لکه ما ویل چې زه به څنګه کیمره تیز کوم خو لکه بیا چې دی نو ما کیمره تیز کا او ما خپل ریپورټ چې په زما کور والو زما هغه ریپورټ وکتو نو لکه هغې ډېر زیات خوشحاله شو لکه هغې ته فیل شو چې لکه دا دې ته اول موږ پرمیشن نه ورکولو چې پرمیشن راته راغلو لکه فیل شو چې لکه دا یو ښه کار کوي او روانه د لګیا ده او بل دا چې لکه دا کولی شي او ځان خپل حفاظت هم کولی شي نو لکه هغې ډېر زیات خوشحاله شوي وو او ډېر زیات اپریشیټ کړی وم مخکې تلو دپاره
دا ته مو وای نه چې اوس په تاسو کوم چینل کې کار کړی دي کوم سوشل سایټس باندې کار کړی دي څومره سټوریز پبلش شوي دي یا نیر شوي دي ښه زموږ خو زیاتره سیریز به خو CNN ټرایبل نیوز نیټورک سره کار کوم او زموږ موسټلی چې کوم ریپورټ دي هغه ډیجیټل سایټ باندې نو زما چې دي ټول میکسیمم ریپورټ دي هغه ټول ډیجیټل دي او دې نه علاوه چې کوم دی نو لکه بلاګ ما ډېر CNN دپاره لیکلي دي هغه هم دغه سوشل ایشوز باندې او دې نه علاوه چې دی نو ما ریډیو کې هم کار کړی دی سوابي ریډیو دلته ریډیو سوابي چې هغې کې او بیا هم په جگہ ټریننګ جوائن کو نو چې دی نو سلسلې روانې دي او کار روان دی ښه ده تاسو څنګه جرنالیزم هم کوئ پریکټیکل ورک سره تاسو کوم سټډي دا هم روانه ده نو دا به ته مو وایي چې کوم سټوډنټان دغه ډیګري سټډي کوي په یونیورسيټي کې هغوی چې بیا فیلډ ته راشي نو هغوی ته د ډیګري نه پس په فیلډ کوم مسایل راځي یا هغه سټوډنټان کوم چې په دې فیلډ کې په صحافت کې خپل یو نوم جوړول غواړي یو مقام جوړول غواړي نو هغوی ته څه کول پکار دي چې هغوی یو ځان ستوري جوړ شي خیلی کوم چې لکه سټوډنټ دي صحافت یو داسې فیلډ دی زه به تاسو ته ووایم چې تا شوق غواړي د چا شوقي مطلب چې شوقي کار سره هغوی کولی شي نو صحافت چې دی نو لکه زه چې په خپله انګلیسي ته زما خو سره ډېر زیات شوق و نو اکثر چې دا BS خلک وي زیاته سټوډنټ ډیګري واخلي نو هغوی هم دغه فیل کوي چې لکه موږ د جوب نشته یا هغوی ته زیاتره ځای کې پلیټفارمز وي چینل وغیره کې اپرچونیټیز نه میلاوېږي هغه ورته ځکه نه میلاوېږي چې د سټوډنټ سکلز ني آیا د دوی د ایډیټینګ سکلز ني د دوی د کوم ریډینګ سکلز وي هغې نه علاوه چې کوم دی رایټینګ سکلز چې کوم دي سټوري به څنګه لیکي یو څیز به یې ډیکټیټ څنګه پیکیج به څنګه جوړوي نو لکه صحافت ټول چې کوم دی هغه پریکټیکل ورک دی نو زیاتره سټوډنټس چې کوم چا سره سکلز وي نو هغوی پکې مخکې تللی شي چې چا شوق وي نو هغوی پکې مخکې تللی شي ډېر بیا خو چې نه تا سره سکلز وي نو تا یو ځای کې هم تا ته جوب نه شي میلاوېدی د صحافت چې کوم دی هغه آل اباؤټ سکلز دی چې تا سره سکلز وي نو ته که تا اوس ډیګري اخلي که بیا یې اخلي که ته ډیورینګ ډیګري کې جوب کوې نو تا ته هر ځای جوب میلاوېږي دا ته مو وایي تاسو څنګه چې وایي تاسو ټول چې کوم دی هغه زیاتره ډیجیټل وي یا بلاګز وي وایي نه تاسو په نیوز پیپر کې کار نه کوئ تاسو ولې په ټي وي چینل چې کوم دی هغه نه جوین کوئ د تاسو خپل شوق نشته یا کول څه مسایل دي نه څنګه چې تاسو ویل که نه لکه زما ورسره سټډي هم روانه ده او پریکټیکل ورک کوم نو لکه زه خپله زما خپل دا خواهش دی چې زه چې څومره کار هم دی نو لکه زیاتره فی الحال زه لکه داسې موسټلی په سکرین باندې نه کوم چې بهایند د سکرین کوم چې کوم څیزونه دي چې ما زده کړي دي چې زما نور هم پریکټس شي داسې څیزونه چې ما ته نه راځي چې زه هغه هر څه زده کړم نو لکه بیا په ور سکرین باندې کار کول چې کوم دی نو هغه اسان دي تا ته تا نه څه مسټیکس نه کېږي تا هغې دپاره ویل پریپیر یې نو ځکه تاسو څنګه خپل په خبرو کې وایي تاسو زیاتره چې کوم سټوریز وي هغه د فیمیل امپاورمنټ لپاره وي د زنانو چې کوم مسایل تاسو هغه زیاتره هایلایټ کوئ زیاتره موږ ګورو چې زموږ پښتني معاشره کې چې موږ د فیمیل ایشوز باندې خبرې وکړو یا موږ د فیمیل چې کوم مسایل دي په هغې باندې خبرې وکړو هغې باندې موږ لیکو کړو یا په هغې باندې موږ پیکیج پوسټ جوړ کړو نو بیا د سوسایټۍ زموږ دا المیه ده چې زموږ خلاف خبرې کېږي موږ ته سترس میلاوېږي چې دوی زموږ د علاقې چې کوم عزت دی هغه پامال کړو یا زموږ چې کوم رسم و رواج دی زموږ چې کوم د نارمز دي د سوسایټۍ هغې ته نقصان رسو تاسو چې کله دغه سوشل ایشو یا د فیمیل چې کوم پرابلمز دي هغه تاسو هایلایټ کوئ تاسو ته د سوسایټۍ په څه میلاوېږي څنګه چې دا به ستا سوال کلیر ماته نه راځي ما دا عرض کوم چې کله یو صحافي یا یو ریپورټر یا یو لیکوال چې د پښتون سوسایټۍ کې د فیمیل ایشو هایلایټ کړي د فیمیل چې کوم پرابلمز دي هغې باندې لیکو کړي په هغې باندې پیکیج جوړ کړي نو بیا د علاقې یا د سوسایټۍ چې کوم خلک دي هغوی په هغو باندې تلبدونه کوي هغوی ته دمکیانې ورکوي چې تاسو زموږ د علاقې چې کوم عزت دی خراب کړو زموږ چې کوم نارمز دي ویلیوز دي هغې ته نقصان رسو نو چې کله تاسو د فیمیل ایشوز هایلایټ کوئ تاسو ته دغه شایسته مسله خو نه راځي جی موږ چې کوم دی لکه که موږ د فیمیل ایشوز هایلایټ کوو که نه نو زیاتر داسې کېږي چې لکه موږ کوشش کوو چې موږ ته سټریټ نه میلاوي لکه میلاو نه شي لکه موږ په داسې طریقه باندې حل کوو
چې فار ایگزامپل هغې مونږ که یو هغې مونږ پیکیج جوړو یا مونږ هغې ریپورټ جوړو نو د خپل جرنالیزم خپل ایتکس دي چې هغه ته فالو کړي نو نه تا ته پروبلم جوړېدی شي نه لکه چې کوم تا کس انټرویو کړی یا هغې ته هم پروبلم نه شي جوړېدی آیا چې ته اوس د دې خپل ایتکس دي چې هغه ته نه اپلای کړې هغه ته نه فالو کړې نو تا ته ډېر زیات پروبلم تا ته هم جوړېدی شي تا چې چا انټرویو اغوستې د هغې ته هم جوړېدی شي نو لکه خپل ایتکس وي هغه فالو کړې بیا پروبلم نه جوړېږي. ها دا ته وایي چې د عبدالولي خان یونیورسټۍ نه هټ کې تاسو د کوم ورکشاپس دي هغه اټینډ کړي دي کوم ټریننګز کې مو پارټیسپیشن کړی دی په هغې باندې لږ رڼا واچوئ. شیراز زما په خیال چې باران دی دلته ډېر زیات او سګنل ډېر زیاته ایشو ده. تاسو آواز ما بالکل هم صفا نه ده. سوال مې دا کړی چې تاسو ته څنګه سټډي کوئ هغې نه هټ کې تاسو کوم ټریننګز کې پارټیسپیشن کړی دی کوم سیمینارز کې پارټیسپیشن کړی دی په هغې باندې رڼا واچوئ. صحیح ښه زمونږ خو چې کوم ډېر زیات تر موسټلی ټریننګز چې دي څومره مونږ دي هغه جرنالیزم ریلیټډ وي که نه هغې کې مونږ ته ما چې کوم دی نو بلاگ رائٹنگ لپاره ټریننګ و هغې کې ما پارټیسپیشن کړی دی. دې نه علاوه مختلف سیمینار وي دا هغه جرنالیزم ریلیټډ کیدی شي چې آیا په فیلډ کې یو جرنالیست ته کوم ایشوز راتلی شي او هغه به هغې سره څنګه هاو ټو ټیکل وذ دیٹ ایشوز که نه نو هغه لکه هغه ټریننګز ما اخیستي دي. دې نه علاوه کوم ډیجیټل سټوري به څنګه کریټ کړې څنګه به جوړې هغې دپاره ما خپل proper training اخیستي دی او هغې نه بیا آډیو ریپورټ چې کوم وي کوم چې ریلیټډ ټو د ریډیو سره دي نو هغې دپاره بیا هم ما ټریننګ اخیستي دي او داسې لکه مختلف ټریننګز راځي چې بلاګ سره ریلیټډ وي یا آرټیکل سره نو هغه موږ ځو او هغه ټریننګ موږ واخلو. نو دې سره یو دا فایده کېږي چې د انسان ورته ډېر زیات سکلز امپروومنټ ډېر زیات کېږي. دا ته ووایه چې ستا هوبي څه دي چې کوم ستا سره فری ټایم وي هغې کې څه کوئ ته؟ صحیح زما زیاتر کوشش دا چې زما کوم فری ټایم وي نو جرنالیزم خو چونکې فیلډ داسې دی چې زیاتر وخت زموږ بهر تېرېږي که نه نو فیملي نه بهر یي لکه نو زما د فری ټایم زه کوشش کوم چې ما خپل ټایم چې کوم وي زه فیملي سره سپینډ کړم. او دا ته وایي چې ستا د مستقبل ګول څه دي فیوچر ګول دې څه دي مستقبل کې څه کول غواړې؟ زما چې خپل کوم ګول دی نو زما فی الحال فیلډ کې زه تلل غواړم او زه غواړم چې کوم انټرنیشنل چینلز دي نو هغې لپاره زه ځان دومره پریپیر کړم چې زه فیوچر کې په ډیوه کې کار وکړم وایس اف امریکا کې کار وکړم. دې نه علاوه چې کوم دی نو لکه زه غواړم چې زموږ کوم انټرنیشنل نور داسې دغه دي ګارډینز دي دي وغیره کې زه ځان دونه پریپیر کړم چې زه هلته لاړ شم او انټرنیشنل کوم نیوز پیپرز دي ټي وي چینلز دي هغې کې کار وکړم. یعنې ته ووایه چې هغه کوم خلک دی چې د کوم له وجې ته نن دې مقام ته رسېدلي هغوی ستاسو ملاتړ کړی دی ستا سپورټ یې کړی دی دا څوک دي؟ ښه شیراز زه هغه یو خبره وکړم چې ستا په شا باندې که ستا ډېر زیات هم سپورټ وي که نه چې ستا خپل ویل پاور وي ته ښه خپله کول نه غواړې ته هېڅ هم نه شي کولی. بېشکه. او بله خبره دا که نه چې لکه ما غوښتل چې زه په خپله باندې ایز ا فیمیل او زموږ بیا پښتو سوسایټي کې نو ما غوښتل چې لکه زه داسې خپله انډیپینډنټ شم په خپلو پښو درېږم نو زما خپل یو ویلو بل چې دی لکه فیملي زه ډېر زیاته سپورټ کړی یم اوس ما سپورټ کوي چې زه چېرته ځم لکه ما باندې ریسټرکشن نه لري هغوی په ما پورې ټرسټ کوي زه هم کوشش کوم چې د هغوی ټرسټ نه خرابوم نو لکه زما فیملي ته موسټلي زه سپورټ کړی یم او زما خپل ویل پاور. دا ته وایي چې ستا مینټور څوک دی چا ته ګورې چې دا دومره سفر دې خپل روان کړی دی او غواړي چې د چا په شان مستقبل کې جوړه شي؟ صحیح ښه شیراز یو خبره وکړم پته نه تاسو ته به څنګه لګي اورېدونکو ته به څنګه لګي خو زما مینټور مطلب نشته دی زه خپله ځان داسې کول غواړم چې
زه نه څوک فالو کوم بلکې ما ځان داسې کوم چې ما خلک فالو کړي. همدغه جذبه په کار وي چې سړی داسې کار وکړي چې خلک یې فالو کړي، خو دا سوچ تاسو له کوم ځای نه راغی چې داسې کار وکړو؟ باید چې کله زموږ شان ینګسټر صحافیان یې هغوی چا نه تا ته ګوري او خپل دغه کیرس چې کوم هغه دي هغه جوړ کړي که نه، خو تاسو آی تھنک چې فرسټ ون یې چې ما ته دا خبره وکړه چې زه خپل مطلب ځان جوړوم چې ما خلک فالو کړي، دا آیډیا مو د کوم ځای نه راغله؟ دا سوچ مو څنګه راغی ذهن ته؟ شیلا چې زه کله مطلب کوم ټایم کې وم یا دغه کې وم، مطلب زما د بچپن نه دا رنګه داسې و که نه لکه یو ګارکسټک سایډ چې خپل مایند مې داسې و چې نه زه څوک زما به نه خوښېده چې زه څوک فالو کړم، بلکې چې زه داسې ځان کوم سوچ به مې کوو چې داسې شم چې ما خلک فالو کړم او ما خلک وپېژني په ښه کارونو باندې. ډېر ښه. نه ستاسو په سایټۍ کې ستاسو په چاپېچل کې به هم داسې فیمیلز وي چې هغوی سټډي کول غواړي، هغوی څه جوړېدل غواړي، خو له بده مرغه هغوی ته د کور طرف نه اجازت نه وي، هغوی ته اپرچونټیز نه میلاویږي، نو تا اوس پوهې د هغه فیمیلز دپاره هغه ګرلز دپاره څه ګرځي؟ ښځې ښه زیاتره چې موږ وګورو فعلا لکه داسې فیمیل شته دي چې هغوی سټډي کول غواړي خو کور والا نه پرمیشن ورکوي. زموږ دا کوشش دا که نه چې خیر موږ داسې یو مازدیګر ټایم کې یا داسې ویک کې یا منث کې لکه داسې جنکیانې راغونډې کړو او هغوی کښېنوو که نه هغوی ته موږ کلاسز والو یا هغوی ته موږ بکس وغیره ورکړو، سټډي ورته ښایو، نو چې هغوی په خپل کور کې یاد کوي، یا که موږ خپله مصروفه یو یا موږ نه څه کېږي نه د خپل شیډول د بجېدو نه بیزي سکیډول وي، موږ کوشش کوو چې کوم یو ټیوشن سینټر دي یا چې سبق ورځي کور کې څوک ټیوشن ښایي، نو موږ ورته وایو چې لکه تاسو دې کور ته ځئ دلته دا کینۍ ده دا ټیوشن ښایي، تاسو ته په داسې باندې لرنینګ کېږي او هیڅ تکلیف به کوئ. څنګه تاسو صحافت پریکټیکل ورک چې کوم دی هغه هم کوئ، ورسره زده کړه هم کوئ، یونیورسټۍ کې هم سټډي کوئ، دا ورته ووایئ چې تاسو اوسه پورې څه فیل کړه چې زموږ په ایجوکیشن چې کوم سیکټر دی په هغې کې څه کمی دی چې زموږ سټوډنټانو ته کوم شیزونه پړاویږي په جرنلیزم کې، په ماس کمیونیکیشن کې، هغه شیزونه مخکې د هغوی پریکټیکل ورک کې په کار نه راځي. دغه کوم تاسو ایشوز چې کوم دي تاسو ستاسو په ذهن کې شته دغې حوالې سره او دغه ایشو چې کوم دي دا موږ څنګه ایډرس کولی شو؟ ښځې ښه چې دلته څومره اوله رابطه خبره دی که نه چې لکه موږ ته زیاتر په جرنلیزم کې تیوري پړاویږي، صحیح ده؟ یا زموږ په سیمسټر کې لکه داسې کوم سبجیکټ وي لکه فار ایګزامپل سټیټسټیک وي، اکنامک وي، لا وي، لکه دا شیزونه داسې دي که نه چې زموږ مخکې په فیلډ کې خو لکه ما په خیال چې د فیلډ کې کار کوي نو لکه په کار نه راځي، لکه دوی ته په کار دی چې د داسې سبجیکټ څخه دوی ته څه پریکټیکل سبجیکټ راولي، څه پریکټیکل کار ورته وښایي چې څومره ریلیټډ وي که نه جرنالیزم چې سټوري به څنګه لیکي، هغه بیا ایډیټ کې څنګه، خپل ګرامر به څنګه سټرونګ کړي، نو لکه په کار دی چې دوی په دې چیز باندې کار وکړي. په اخره کې به چې کوم ځوان کول دی، کوم ستا په شان پیغله دي چې کوم څه کول غواړي هغو ته به څه پیغام ورکول غواړي؟ شیراز زه به دا ووایم چې لکه څومره هم جنکیانې دي که نه نو هغوی د ځان کمزوری نه ګڼي، هغوی دې یا دا نه فیل کوي چې موږ ورته کولی نه شو، صحیح ده؟ ښه او آیا که په هغوی باندې څوک ریسټرکشن لري کور نه بهر نه پرېږدي، نو د ټولو نه غټ څیز نن سبا چې دی هغه سوشل میډیا ده، تا سره په کور کې لاس کې موبایل دی، تا سره یوټیوب دی چې ته کور غواړې که ته یو ځان ته انګلیش لینګویج سرچ کړې، که ته ځان ته سرچ کړې چې لکه دا پروناونسیشن به زه څنګه کوم، ورډ به زه څنګه لیکم، جملې به زه څنګه لیکم، نو هر یو څیز چې کوم دی نن سبا تا سره په کور کې دی، نو لکه خپل ویل پاور ضروري دی او بل دا چې لکه خپل ویل پاور